أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة يوسف دیار لسم سپارہ آیات نمبر 77 قالو دوی اویل یعنی د یوسف علیہ السلام دیرونو اویل ان یسرق کو چر د غلا کړي وي نو فقط سرقه نو په تحقیق سره غلا کړي دا اخل له رور د دو من قبل مخکې د دینه چې کله د یوسف علیہ السلام دغه کسانو دغه قافلې یعنی د یوسف علیہ السلام د غیرونو تلاشي واغستله د بنیامین په بار کې د بادشاہ غ پیمانه راووتله یوسف علیہ السلام چې کم کسان په دې تلاشي باندې مقرر کړیو نو دی ورته مونږ د بنیامین تلاشي نه اخلو بس دا لس اوخان متلاش کړو لس بارونه په تاسو باندې اوس پړدل دې در مافي غواړو نور تاسو تلاشي نه کو دې موږ ته معافي کوي خو د یوسف علیہ السلام د ورونو وې چې نه دا به خامخا ګوره هغه موږ تلاشي نه اخلو دی ورته نه تلاشي به خامخا اخلي اخیری وخت دا به ګوره هغه نه اخلو دی ورته نه خامخا به اخلي بهر حال هغه مجبور شو چې دا اوخ بار څنګه اوس پړدو نو په سر پکې غا پیمانه پرتا نو هغه یوسف علیہ السلام کسانو راواغستله دی سرونه ښکته کړل نو دی چې کله سرونه ښکته کړل نور خو دی سره بیا بل سونه دی دا خبره وکړله وی ده غلا وکړله خو د رور چې یوسف علیہ السلام هغه مخکې غلا کړی وه مطلب یې دا و چې موږ د الله سرونه چې کوم موږ غلاګر نه یو خو دا زمونږ علاتی رور دی د مور شریک مو نه دی صرف د پلار شریک رور مو دی زمونږ خپل رور نه دی میرانې رور مو دی نو د دې وجې نه د ده چې کوم بل رورو مشرې یوسف علیہ السلام یادو نو هغه هم غلا کړی وه ادو هم غلا کړی حالانکې د یوسف علیہ السلام هغې واقعه طرف ته اشاره وکړله چې کله یوسف علیہ السلام په دې خپلو دوه ورونو کې بنیامین او یوسف علیہ السلام کې یوسف علیہ السلام مشر بیا چې کله بنیامین پیدا شو د بنیامین په پیدایش کې د دې مور راحیل دا وفات شوله دی ماشومانان پاتې شو دواړه نو دی بیا ترور لویول د یوسف علیہ السلام ترور و هغې لویول د یوسف علیہ السلام سره خو به د ارجه محبتو خو د دې ترور محبت ورسره ډېر زیاتو نو چې کله دا یوسف علیہ السلام د ګرځېدلو شو د تلو راتلو شو نو یعقوب علیہ السلام ورپسې لاړو دی راوستو خپل کور ته یعقوب علیہ السلام وی دا یوسف علیہ السلام مال راکا او ترور یې وی چې زه تاله نه درکومه بهر حال یعقوب علیہ السلام خامخا د یوسف علیہ السلام پلار هغه زورور شو یوسف علیہ السلام یې راوستو نو د ترور دا تدبیر جوړ کو چې دی کرے او کمربند پروتو او یوسف علیہ السلام نه کمیس وباسو او هغه کمربند ورته لاندې ورواچو او یوسف علیہ السلام دی وی چې چاته به وایي نه چې زما د دې کمیس ته لاندې کمربند دی قیمتي کمربند یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام خپل کور ته راوستو چې راوستو نو ترور یې راغله زمونږ نه چا قیمتي کمربند پټ کړی دی هغې وي چا به پټ کړي کیدای شي د یوسف علیہ السلام پټ کړي د یوسف علیہ السلام نه چې کمیس وباسو نو هغه کمربند پکې پروت اوس دا ټول تدبیر او دا ټوله کمربند د لاندې اچولو دا دوره کیسه د څه دپاره جوړوله دی د ترور د دې دپاره جوړوله چې د یعقوب علیہ السلام په دین کې دا خبره وه چې چا به د چا نه غلا وکړله نو دا غل چې د چا نه به د غلا کړی و د هغه به غلام کېدو چې دا غلا به ثابته شوله نو دی به بیا د هغه غلام کېدو دا د یعقوب علیہ السلام په دین کې نو د ترور دا تدبیر د دې د وجې نه جوړ کو چې د یوسف علیہ السلام باندې به د غلا دا الزام ولګي د سره به داسې ثابت شي نو دی به زما غلام شي زما سره به اکه شان د وشوه ترور چې د ده نه د ده تالاشي واغستله کمربند د یوسف علیہ السلام سره راووتو نو هغه یعقوب علیہ السلام ورله یوسف علیہ السلام ورکو دا ځان سره بوزه
نو تر کومې چې ترور ژوندی و نو یوسف علیه السلام ورسره و چې کله ترور وفات شوه یوسف علیه السلام بیا د هغې نه وروستو راغی د خپل پلار سره د وروڼو ته دا ټوله کیسه معلومه وه چې دا زموږ د ترور قصدن عمدن یوسف علیه السلام ته د لاندې کمربند ور اچولی و د دې دپاره یې اچولی و چې دې موږ ته پاتې شي دا خبره ورته معلومه وه خو دې سره بله څه خبره ونه هسې په یوسف علیه السلام باندې الزام ولګو چې دا خبره دوی وکړله نو یوسف علیه السلام ته په زړه کې دا خبره وکړله دا خبره دوی وکړله چې د ده ورور مخکې غلا کړې وه دا خبره چې څنګه دوی وکړله یوسف علیه السلام په خپل زړه کې دا خبره وکړله چې تاسو خو د ده نه هم ډېر بد خلک یې تاسو خو ډېر بد خلک یې په درجه کې په زړه کې دا خبره وکړله او مطلب یې دا و چې بنیامین صرف پیمانه غلا کړې ده او غلا کړې نه ده خدا خو ما ورسره چل جوړ کړی دی د الله په حکم سره چې دې خپل ځان سره پاتې کړم نو ده صرف مال غلا کړی دی او تاسو غون انسان غلا کړی دی نو تاسو د نه ډېر بدتر یې دا خبره په زړه کې وکړله او ښکاره ورته دا خبره وکړله چې والله اعلم بما تصفون بېشک الله تعالی ډېر پوهه دی په هغه څه باندې کوم چې تاسو بیانوئ دا خبره ورته ښکاره وه لومبۍ جمله یې پټه ووي زړه کې چې تاسو بد خلک یې او دا بله جمله دا چې کوم دی په ښکاره دوی ته ووي چې تاسو کوم الزام په ده باندې لګوئ نو والله اعلم الله تعالی ډېر پوهه دی بما په هغه څه باندې تصفون چې تاسو یې بیانوئ نو دا خبره خو وشوله د دې نه وروسته د یوسف علیه السلام د ورونو یوسف علیه السلام ته خوشامندې شروع کړلې چې یا ایها العزیز ای عزیز مصر ان له ابا شیخا کبیرا بېشکه د دې بنیامین پلار دی ډېر زیات بوډا دی او ډېر عمر یې دی نو په هغه باندې ترس وکړه داسې وکړه چې د ده یو ورور مخکې هم شرمخ خوړلی دی نو پلار ته یې هغې صدمه رسوله اوس دا هم تاسو کید کوئ نو پلار ته به یې نوره صدمه رسي نو داسې وکئ چې هغه ډېر بوډا دی په هغه باندې رحم وکئ مونږ په دې لس ورونو کې یو کس ځان سره پاتې کړئ نو مونږ به ستاسو غلام شو دی مونږ سره پرېږدئ یوسف علیه السلام ورته وفرمیل قال معاذ الله زه د الله تعالی نه پناه نیسم په دې خبره باندې چې غلا یو کړې ده او زه به بل غلام کوم نه ټیک دی به غلام کوم چې دوی پوه شو چې عزیز مصر خبره نه مني نو دوی داسې وکړل چې لسو واړو جرګه وکړله سیټ ته شو په دې کې یهودا دا مشر و په دې کې بیا اختلاف دی بعضې وایي چې دا یهودا دی په عمر کې کم و خو په علم کې زیات و او روبیل چې و روبیل نو دی په عمر کې سیوا و او نو څوک وایي چې دا یهودا و څوک وایي چې روبیل و او بعضې مفسرینو شمعون نوم ذکر کړل چې شمعون پکې دا فیصله وکړله خو به هر حال په دې کې چې کم مشر و هغه دا خبره وکړه داسې کار وکړئ چې تاسو لړ شئ بابا له لړ شئ او زه خو بابا له نه ځم بابا زموږ نه پخه وعده اخیستې ده د بنیامین د حفاظت چې تاسو به یې حفاظت کوئ نو زه به تر هغې پورې دلته کې ایثار یم چې تر څو پورې ما د خپل پلار اجازت نه کړی یا الله تعالی د وحی په ذریعه باندې څه حکم نه رالیږلی زما په بابا باندې چې دا یهودا یا دا روبیل یا شمعون دی کې هر یو اختلاف دی پکې خو په دې کې چې کم مشر دی نو دې مشر دا خبره وکړله چې زه په دې مصر کې پاتې شم تاسو لړ شئ تر هغې پورې به زه په دې مصر کې یم چې تر څو پورې پلار ما ته سوال جواب نه کړی چې ته کلي ته راځه یا الله تعالی زما صفایي نه رالیږلې وحي نه رالیږلې چې دې په حقه باندې دي دارونه په حقه باندې دي لہذا دې کور ته راوغواړه تر هغې پورې به زه دلته کې مسافر یم دا خبره فیصله وشوله نهرونه لاړل دا یو پکې پاتې شو دې چې کله لاړل نو پلار ته یې وویل چې پلاره دکه شان دې ستا غزوي غلا کړې ده په غلا کې عزیز مصر ګرفتار کړی دی غلا یې کړې ده په غلا کې نیولې دی اګو ستا زموږ په دې خبرو باندې یقین نه نو په مصر کې چې کوم خلک هلته کې موجود وو ټولو خلکو لیدل دي دا معززو خلکو نه تپوس وکړه او که په هغې دې یقین نه نو داسې وکړه مونږ چې په کومه قافله کې راغلي یو پخوا خو به قافلې تلې که نه ډېرو ډېرو سلو 200 کسان به یو ځای شو هغه به تله قافله به روانه وه نو مونږ چې په کومه قافله کې راغلي یو کلي ته را رسېدلي یو نو هغه قافلې والا دلته کې نږدې موجود دي د هغې نه تپوس وکړه چې ستا زوی غلا کړې ده په دې کې مونږ دا دروغ نه وایو مونږ خو د ده ذمه داري اخیستې وه خو د ده د باطن نه خو مونږ نه خبر مونږ خو د ده د ظاهر به مونږ حفاظت کړو اوس چاته پته چې بنیامین به غلا کړي لہذا غلا کړې ده مونږ په دې کې تا ته چې کوم دی ملامته نه یو او دې کې بنیامین ګنهګار دی د بادشاه پیمانه پټه کړې وه په هغې کې هغه
گرفتار شوی دی. دا ټولې خبرې چې کوم دی د یوسف علیه السلام د ورونو د 9 ورونو دا د یوسف علیه السلام پلار یعقوب علیه السلام ته وکړلې، نو هغه اخره کې دا خبره وکړه بس صبر جمیل، بس صبر ښه شی دی او زه به صبر کوم په دې خپل بچي باندې. اوس دا ټولې خبرې څنګه کېدلې؟ دلته کې سوال پیدا کېږي بیا چې یوسف علیه السلام پیغمبر دی او یوسف علیه السلام ته پته ده چې زما پلار په ما پسې ډېر زیات غمجن دی، 40 کاله یوسف علیه السلام پسې جړا کړې ده، بیا د سترګو نظر هم تللی دی د یعقوب علیه السلام. یوسف علیه السلام ته پته ده چې زما پلار په ما پسې هم غمجن دی، نو د هغې باوجود د بنیامین پاتې کو، نو دا خو پلار ته ډېره لویه صدمه ونه رسوله. د پیغمبر نه داسې کار صادرېدل دا خو ښه کار نه دی چې د داسې کار کړی دی چې پلار ته نور تکلیف رسولی دی. د دې لنډ جواب دا دی چې دا د الله تعالی حکم یوسف علیه السلام ته، او په دې باندې د یعقوب علیه السلام نور امتحان اغستو، او د یعقوب علیه السلام دغه امتحان الله تعالی واغستو، یعقوب علیه السلام په هغه امتحان کې پاس شو، بیا د هر څه ته الله تعالی رستو واپس کړي. نو دې کې دا ټوله واقعه بیانېږي. قالو دوی وویل ای یسرق کو چرې د غلا کړي وي، یعنې د بنیامین غلا کړي وي، نو فقد سرقه نو په تحقیق سره غلا کړې ده اخ له رور د دو چې یوسف علیه السلام دی من قبل مخکې د دې نه فاصرها پس پټه وساتله ده یوسف علیه السلام فی نفسه په خپل زړه کې ولم یبدها او ښکاره یې نه کړه ده لهم دوی ته. قال وی فرمیل انتم شر مکانا، انتم تاسو شر بد خلق یې مکانا په درجه کې، تاسو په درجې په اعتبار سره ډېر بد خلق یې، یعنې ده خو صرف د مال غلا کړې ده، غلا یې نه ده کړې، خو دا خو موږ یو چل جوړ کړی دی، خو تاسو ته غلا ښکاري، د مال غلا کړی دی، تاسو غون انسان غلا کړی دی. نو یو خو انسان او بیا د یوسف علیه السلام په شان انسان هغه مو غلا کړی دی، هغه ته مو تکلیف رسولی دی، کوی ته مو غورځولی دی، د هغې نه وروسته خو بیا آزاد سړی غلام کړی دی او خرڅ کړی دی، پلار ته خو تکلیف رسولی دی، نو تاسو بد خلک یې د ده نه ډېر زیاتو. انتم شر مکانا، انتم تاسو شر بد خلک یې مکانا د درجې په اعتبار سره، دا خبره یې زړه کې وکړله. والله اعلم الله تعالی ډېر پوهه دی بما په هغه څه باندې تصفون چې تاسو یې بیانوئ. تاسو خو په بنیامین باندې هم د غلا الزام او په یوسف علیه السلام هم د غلا الزام ولګو، سره د دې چې تاسو ته ښه پته ده چې یوسف علیه السلام باندې کوم د غلا الزام لګېدلی و دا په دروغه باندې و. نو دا خبره یې په زړه کې وکړله چې تاسو بد خلک یې، او دا خبره یې ورته ښکاره وکړه چې والله اعلم بما تصفون، الله تعالی پوهه دی په هغه څه چې تاسو یې بیانوئ. قالو دوی وویل یا ایها العزیز ای عزیز مصر ان له بېشکه د ابن پلار دی شیخن بوډا دی کبیرن په عمر کې ډېر دی، ان له ابن بېشکه د پلار دی شیخن کبیرن ډېر بوډا دی، فخذ پس ته ونیسه احدنا زمونږ نه یو کس مکانه د ده په ځای باندې انا نراکا بېشکه مونږ وینو تا لره من المحسنین د نیکوکارو نه. دوی ورته وي چې ای عزیز مصر د ده پلار دی، داسې ونه وي چې زمونږ پلار دی، وي د ده پلار دی او ډېر زیات بوډا دی، په لحاظه مونږ په دې لسو کې یو کس غلام کا او د ده په ځای باندې او دې پرېږده چې خپل پلار له لاړ شي. قال یوسف علیه السلام وفرمیل معاذ الله د الله تعالی پناه غواړم ان ناخذ د دې خبرې نه چې زه ونیسم الا من مگر هغه څوک، ان ناخذ دا چې زه ونیسم الا من سوا د هغه چانه وجدا چې ما موندلې ده متاعنا خپله پیمانه خپل سامان عنده د هغه سره. د دې خبرې نه پناه غواړم چې کوم کس ګنهګار دی هغه پرېږدم او چې کوم بې ګناه دی هغه ځان سره ګرفتار کړم، دا خو د الله تعالی د قانون خلاف ده، لہذا زه د الله تعالی د قانون خلاف نه کوم. من هغه څوک وجدنا چې ما موندلی دی متاعنا خپل سامان عنده د هغه سره انا بېشکه زه به اذن په دغه وخت کې لظالمون خامخا د ظالمانو نشم. خو چېرې زه داسې کار وکړم چې د یو ګنهګار په ځای باندې بې ګناه سړی ګرفتار کړم غلام یې کړم، نو په دغه ټایم کې خو بیا زه د ظالمانو نشم.
فلما استيئسوا پس هر کله چې دوی نا امید شو منه د دنه یعنی د یوسف علیه السلام نه خلصو نو دی ځان لشول نجیا د مشورې دپاره قال کبیرهم نو وویل الوی د دوی الم تعلمو آیا تاسو ته پته نشته دی چې ان اباکم چې بېشکه پلار ستاسو قد اخذا په تحقیق سره اغوستې ده علیکم ستاسو نه موثقا کلکه واده من الله د الله تعالی ستاسو نه د الله تعالی کلکه واده اغوستې نه قسم یې درنه اغوستې دی چا ده ووی قال کبیرهم هغه مشر ووی نو د مشر نه مراد یهودا دی چې دی د عمر نه کم و خو دی په علم کې زیات و دا یهودیا نو بعضې مفسرین وي چې دا یهودا دی په عمر کې کم و خو علم ورسره زیات و نو بعضې مفسرین وي چې دا مشر پکې یهودا دی او دی بچ کړی د مر نه یهودا و او بعضې وي چې د دې نه مراد روبیل دی چې دی په ټولو وروڼو کې مشر و روبیل او بعضې وي چې دی کې د دې نه مراد شمعون دی د دې مشر نه نو شمعون په دې کې په مرتبه کې لوی و مرتبه کې اوچت و شان والا و بهرحال هر یو چې و خو د اختلاف پکې دی چې یا یهودا و یا روبیل او یا شمعون الم تعلموا قال کبیرهم نو اوی هغه لوی د دوی هغه مشر ورور د دوی الم تعلم آیا تاسو ته پته نشته دی چې ان اباکم چې بېشکه پلار ستاسو قد اخذا په تحقیق سره اخیستې ده علیکم ستاسو نه موثقا کلکه واده من الله د الله تعالی د الله تعالی کلکه واده یعنې قسم یې درنه اخیستی دی ومن قبل او مخکې د دې نه ما فرطتم تاسو کوتاهي کړې ده فی یوسف د یوسف علیه السلام په هکله ومن قبل او مخکې د دې نه ما فرطتم تاسو کوتاهي کړې ده فی یوسف د یوسف علیه السلام په حق کې هغه درنه د دې وجې نه واده اخیستې ده چې تاسو د هغې نه مخکې د یوسف علیه السلام په حق کې کوتاهي کړې ده هغه جان مو ضایع کړی دی او پلار ته مو دروغ ویلي دي نو هغه په تاسو باندې اعتبار نه کوي نو پلار ته نه دې وجې کلکه واده اخیستې اوس په پلار ته څه جواب ورکوئ فلن ابرح الارض پس زبا هرگز نه پرېږدم الارض دا ځمکه فلن ابرح پس زبا هرگز نه پرېږدم الارض دا ځمکه حتی تر دې پورې یأذن لی چې حکم وکړي ما ته ابي زما پلار او یحکم الله لی یا حکم وکړي الله تعالی ما ته تر هغې پورې به زه د مصر ته ځمکه نه پرېږدم دلته به ناست یم چې تر څو ما ته خپل پلار حکم نه کړي چې کور ته راځه یا زما په پلار باندې الله تعالی د وحي په ذریعه باندې حکم نه رالیږلي چې روبیل یا شمعون یا یهودا ته ووایه چې کور ته راځي تر هغې به زه دلته کې ناست یم په دې ځمکه کې به یم چې پلار راسره واده کړله وهو خیر الحاکمین او هغه خیر الحاکمین بهترین فیصله کوونکی دی الله تعالی بهترین فیصله کوونکی دی ارجعوا تاسو واپس شئ الی ابیکم خپل پلار ته فقولو ووایه ورته یا ابانا ای زمونږ پلاره ان ابنک بېشکه ستا زوی سرقه غلا کړې ده وما شهدنا او مونږ ګواهي نه کوو الا مگر وما شهدنا او مونږ ګواهي نه ده کړې الا مگر بما په هغه څه باندې علمنا چې مونږ ته علم وو دلته وی چې ستا زوی غلا کړې ده نو مونږ چې تا سره دلته کوم وخت کې قسم کوو نو مونږ په ظاهري حالاتو باندې قسم کړلی مونږ تا سره د هغه کلکه واده اخیستې وه قسم مو کړی دی چې دی به مونږ په حفاظت سره چې کوم دی رالیږو خو مونږ په علم باندې واده اخیستې تا سره مونږ په علم واده کړی تر څو چې مونږ ته علم و خو مونږ ته خو دا علم نه و چې ده په باطن کې غلا پرته ده دی به غلا کوي اوس دلته کې خو مونږ مجبوره شو که نه نو مونږ په ظاهري حالاتو باندې واده اخیستې ده چې تر خپل وسه پورې مونږ د ده حفاظت کو خو اوس هلته کې هغه غلا وکړله نو د غلا نه خو مونږ نه خبرو نو په دې مونږ تا سره واده نه ده کړی چې دی به غلا کوي مونږ به حفاظت کو د دې خبرې مونږ تا سره واده نه ده کړې بلکې مونږ په دې باندې واده کړې ده تر څو چې مونږ د علم وو چې دی به مونږ بوځو په حفاظت سره واپس به راولو او په دې کې مونږ مجبوره یو په دې کې دي نو دې نه دا خبره هم ثابتېږي چې یو سړی په یو څیز کې مجبوره وي په ظاهر باندې قسم کېږي په باطن باندې قسم نه کېږي دې نه دا مسله هم ثابتېږي وما شهدنا
او مونږه گواهی نه ده کړې الا مگر بما په هغه څه باندې علمنا چې مونږ د علم وو صرف چې مونږ ته کومې خبرې علم وو نو په هغې باندې مونږ گواهي کړله وما كنا او نو مونږه للغیب د غیبو حافظین حفاظت کوونکي اوس مونږ ته خو دا پته نه و چې دی به غلا کوي خو د په زړه کې دا خبره پرته وه د غلا نه مونږ نو خبرو نو د دې وجې نه مونږ د دې حفاظت کوونکي هم نه یو دا خبره پلار ته وکړئ واسأل القریة او تپوس وکړه د هغه کلیواله نه التي د هغه کلیواله كنا فیها چې مونږ په هغه کلي کې مراد د دې نه مصر دی چې د مصر والا نه تپوس وکړه والعیره او د قافلې والا نه التي د هغه قافلې والا نه تپوس وکړه اقبلنا فیها چې مونږ راغلي یو په هغې کې په کومه قافله کې چې مونږ دلته کې کنعان ته را رسېدلي یو نو د هغې قافلې والا نه تپوس وکړه د هغې په مخ کې دا غلا کړې ده وانا لصادقون او بېشکه مونږ خامخا رښتوني یو په دې خپله خبره کې قالوا دوی وویل ان یسرق کو چېرې د غلا کړي وي نو فقد سرقا نو په تحقیق سره غلا کړې وه اخ له ورور ده دو من قبل مخکې د دې نه فاسرها پس پټه وساتله دا یوسف علیه السلام فی نفسه په خپل زړه کې ولم یبدها او ښکاره یې نه کړه دا لهم دوی ته قال وی فرمیل انتم شر بېشکه تاسو بد خلک یې مکانا د مرتبې په اعتبار سره د درجې په اعتبار سره والله الله تعالی اعلم ډیر پوهه دی بما په هغه څه باندې تصفون چې تاسو یې بیانوئ قالوا دوی وویل یا ایها العزیز اے عزیز مصر ان له ابا شیخا کبیرا بېشکه د پلار شیخا کبیرا ډیر بوډا دی فخذ پس ته ونیسه احدنا زمونږ نه یو کس مکانه د ده په ځای باندې انا نراکه بېشکه مونږ وینو تا لره من المحسنین د نیکو کارونه بادشاه ته خوشامندي شروع کړې چې ته خو ډېر ښکلې سړی یې او دا خو دې نه مخکې مونږ سره ډېر ښکلې سلوک کړی و لحاظه داسې وکړه چې زمونږ په ځای باندې یو کس ګرفتار کړه د ده په ځای باندې او دې پرېږده قال یوسف علیه السلام وفرمایل معاذ الله د الله تعالی پناه غواړم ان ناخذ دا چې زه ونیسم الا من سوا د هغه چانه وجدنا چې ما موندلی دی متاعنا خپل سامان عنده د هغه سره انا نو بېشکه زه به اذن په دغه وخت کې لظالمون خامخا د ظالمانو نشم فلما استیأسوا پس هر کله چې دوی نا امیده شو منه د ده نه د یوسف علیه السلام نه خلصو نو دوی ځان لشول نجیا د مشورې دپاره قال کبیرهم نو وی هغه مشر د دوی الم تعلموا آیا تاسو ته پته نشته دی چې ان اباکم چې بېشکه پلار ستاسو قد اخذا په تحقیق سره اخیستی ده علیکم ستاسو نه موثقا کلکه واده من الله د الله تعالی ومن قبل مخکې د دې نه ما فرطتم تاسو کوتاهي کړې ده فی یوسف د یوسف علیه السلام په هکله فلن ابرحه پس زه به هرگز نه پرېږدم الارض د ځمکه یعنې د مصر د ځمکه حتی تر دې پورې یأذن لی ابي چې حکم وکړي ما ته زما پلار او یحکم الله یا حکم وکړي الله تعالی لی ما ته وهو خیر الحاکمین هغه بهترین فیصله کوونکي دي ارجعوا تاسو واپس شئ الی ابیکم خپل پلار ته فقولوا ووایه یا ابانا ای بابا جانه ان ابنکه بېشکه ستا زوی سرقه غلا کړې ده وما شهدنا او مونږ ګواهي نه ده کړې الا مگر په هغه څه باندې الا مگر بما په هغه څه باندې علمنا چې مونږ د علم وو په هغې مو ګواهي کړې ده وما كنا او نو مونږه للغیب د غیبو حافظین حفاظت کوونکي واسأل القریة تپوس وکړه د دې کلیواله نه التي د هغه کلیواله نه كنا فیها چې مونږ وو په هغې کې چې مراد مصر واله دي والعیره یا او د قافلې والا نه التي د هغې قافلې نه اقبلنا فیها چې مونږ راغلو په هغې کې وانا لصادقون بېشکه مونږ خامخا رښتوني یو سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين